څومره په یو نکاح کې مشقت او خرچه کمی نو دومره برکت سی وای کاله کمی سامان کمی روټۍ مناسبی هر سیز کمی نو دومره په نکاح کې برکت ډیری او چې څومره دا اخوا دیخوا ور سره سیوا کیږي نو دومره د نکاح نه هغه برکت اوچتیږي برکت اوچت شي د دواړو جهادو سردار او فرمایل په ټوله دنیا کې ناکاره ډوډۍ پیژنې او په ټوله دنیا کې ناکاره کور پیژنې په ټوله دنیا کې په ټولو خوراکونو کې بدترین او ناکاره خوراک نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه د واده روټۍ ده چې مالداران پکې روبلل شي او غریبانان پکې پرېښودی شي لیدیم دي که نه دا کلي غریبانان صرف ګاډي شماري مخکې کوي او وروستو کوي په لینډ کې ولاړې وي دومره ګاډي راله د محلې خلق وږې ناسي ګاډي شماري او د علاقې نوابان او ملکانان را روان هغه ډوډۍ خوري او غریبانان دي ګرځي هغه د ګاډي شماري دا په ټوله دنیا کې بدترین هغه د واده روټۍ ده هغه ولیمه ده چې مالداران پکې روبلل شي او غریبانان پرېښودلی او په ټوله دنیا کې بدترین کور پیژنئ ناکاره کور ناخوخه کور دا هغه کور دی چې پاغي کې یتیم وي او د یتیم سره بد سلوکي شروع وي پاغي کور کې یتیم پاتې کیږي او د یتیم سره بد سلوکي شروع وي د نکاح ډیر اثرات دي د نکاح ډیر برکات دي په نکاح سره په معاشره کې محبت خوريږي او په نکاح سره په معاشره کې پاک دامنی راځي اے پلارانو که د بچو موبایل او شیشې پاکول غواړئ چې د بچی د موبایل شیشه می پاک شولې د دې تصویران نه کتلې د دې ډرامې نه کتلې نو فلیتزوج د لدی نکو کی فانه اغض للبصر نظر به دې سخکتش سترګې به خکتش او حیا به پکې پیدا شي تاسو خبر نه د دواړو جهادو سردار فرمایي چې چا نکاح وکړو فقد استکمل د نیم ایمان او نیم دین چې دی هغه کامل شو په نیم دین باره کې د الله نه ویریږي او نیم دین چې دی هغه په نکاح سره برابرېږي نکاح دومره ضروری شی دی د نکاح نه بغیر د کمال ایمان او د کمال دین دعوه کول دا به اصلیږي چې نکاح نه یو دی وایي زه کامل یم او زما دین کامل دی نه نیم خو په نکاح سره کاملیږي نکاح ډیر ضروری امر دی نن چې مور په معاشره کې مور د نکاح برکت دی چې نکاح شو نو د لور نه څه جوړه شي مور جوړه شي مور تې نه جوړه شي که نه دا خو تی د نکاح د وجې نه جوړېږي د نکاح ډیر برکات دي او ډیر اثرات دي چې کله پټې